نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد سورة البقرہ پارہ نمبر 1 آیت نمبر 62 رکو نمبر 8 خلاصہ د رکو پس د هغینا لفظی ترجمه ودی رکو کی دعوت د ایمان طرف ته هغی باندې د اجر او د ثواب ذکر دی ناکار اوصاف بیکار صفاتونه د بنی اسرائیلو هغه بیانی کی دو اهم واقعات په دې رکو کې ذکر دي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ان الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين ان الذين يقينا هغه کسان آمنوا چې ایمان راوړی دي والذين او هغه کسان هادوا چې يهوديان دي يهوديان امت د حضرت موسی علیہ الصلوۃ والسلام ته ویل کی والنصارى او نصارى دی امت د عیسی علیہ الصلوۃ والسلام ته ویل کی والصابئین او صابئان دی دا ځان له یو ډله ده چې شرک کفر کې مبتلا د خپل نسبت به حضرت ابراهیم علیہ الصلوۃ والسلام ته کو من آمن بالله واليوم الاخر چا چې ایمان راوړو په الله څنګه چې د ایمان راوړلو حق دی والیوم الاخر او په ورځ وروستنۍ یعنی قیامت بعث بعد الموت وعمل صالحا عمل وکړو نیک هر هغه عمل ته ویل کېږي چې کوم د قرآن او د سنت پر رڼا کې فلهم پس دوی لرا اجرهم اجر دې د عملونو د دوی ثواب دې د عملونو د دوی عند ربهم بنز د رب د دوی باندې ولا خوف علیهم نبوی هیڅ ویرا په دوی باندې ولا هم يحزنون او نبدوی غمجن کیږي بشارت زور و اذ اخذنا کی اشاره د یو اهم واقعیت مختصرا بیانوم دی بن اسرائیل موسی علیہ الصلوۃ والسلام نو مطالبه وکړه زمنګ د پاره یو کتاب پکار دی چاغي کې زمنګ د پاره د عبادت طریقه وي زمنګ د پاره اصول وي چې په هغه طریقه باندې موږ د خپل رب عبادت او بندگی شروع رب العالمین حضرت موسی علیہ الصلوۃ والسلام ته تورات ور دوی شک کوي دا تورات دا د الله کتاب نه دی چې کله واوري دا هغې نه پس شک د وکودوي چې یره تر هغې پورې نه منو تر څو پورې چې رب العالمین په خپله د دې تصدیق نه کړي د هغې نه پس بل خبره دا وکړه چې د الله د طرف نه موږ ته دا اجازت دی چې څوک په عمل کولی شي کوي دي که څوک نشي کولی نه دی کوي رب العالمین د حضرت جبریل علیه الصلاة والسلام په واسطه په دوی باندې د کوهی تور غر راوچت منی کنه منی دوی بالکل منو بیا چې کوم لا د هغه ځای نه لاړه هغه لوزي دوباره مات نو ناکار صفت د دوی دا دی چې وعده کوي لوز کوي خو بیا وفا نه کوي هغه ماتوي وَإِذْ أَوْهَرْكَ لَا أَخَذْنَا چواخستل من میثاقکم مضبوطا کلک وعد استاسنا ورفعنا او پورته کړو من فوقکم پاس استاسو الطور غرد طور نو ویل من خذو واخلی ما هغا حکم لرا آتیناکم چې درکو من تاسو ته په دې تورات کې بقوت په مضبوطیا سره عمل سره وذکروا رایات کړئ په جبا پړو په عمل سره ما هغه سره فيه چې په دې کې دي لعلکم تتقون دې د پاره چې تاسو متقیان شئ او بچ شئ د عذاب د جهنم نه ثم تولیتم بیا وګرځئ تاسو من بعد ذلک پس دغه وعدینا ما تولو تا وعدم پورا نک فلولا فضل الله علیکم کچری نوے فضل دا اللہ پتاسو باندی ورحمته او رحمت دهغا لکنتم خامخاشوی بوی تاسو من الخاسرین دهلاکڑی شونا بید فضل نموراد سده رحمت نموراد سده مفسرینو بکی مختلف اقوال دویم واقعی تا اشاره ده ولقد علمتم دی بن اسرائیلو تا د رب العالمین د طرفنا فواسطه د حضرت موسی علیه الصلاۃ والسلام ویل شو هفته کې یو ورځ د خپل عبادت د پاره خاص البته خوخه د رب د پاره هغه ورځ د جمعې دوی داغي انتخابونه ک خپل مینس کې اختلاف شروع بل اخر د اتفاق کو په دی باندې چې زمنګ د پاره بابرکت ورځ هغه ورځ د هفته په دوی باندې پابندي ولګي د ښکار باندې کوي دی د ښکار سره ډیر زیات شوق د دریاب په غاړه پاتې کېده سو وخت پورې دوی عمل کاو پس د هغې نه دوی درې ډلې شو یو هغه ډله شو چې هغوی
هغوی ښکار شروع خو داسې ښکارا علی الاعلان کلم به ګناه نه کوله د هغې دپاره مختلف هیلې شروع مفسرینو ذکر کړي دي. زه صرف دوه بیانو. یو طریقه د دوی دپاره دا وه چې د هفتې ورځ چونکې په دوی باندې ښکار بنو میان به ډېر زیات نور بنو میان نه ښکارېد. دوی به د جمعې په ورځ لښتي ویسته د هغه دریاب نه په هغه لښتو کې و میان لاړه. د هفتې په ماښام به بند کړه د اتوار په ورځ به راویسته چې چا به ورته ویله لکه تاسو ښکار وکوئ مونږ خو د هفتې په ورځ نه دی اتوار په ورځ کړی. بعضو به د جمعې په ورځ کونډې واچولې د اتوار په ورځ به مچلیان دریاب نه راویستل چې کله به ورته ویل شو چې تاسو ګناه کې مبتلا یې وای مونږ خو د هفتې نه بلکې د اتوار په ورځ باندې ښکار کړی دی. یو ډله داسې شو چې هغوی امر بالمعروف نهی عن المنکر کاو وعظ ورته کاو نصیحت ورته کاو منت زاری ورته کوله. دویمه ډله هغه وه چې هغوی مه کوئ ورته وعظ نصیحت پرېږدئ بس چې څه کوي دي. ډېر وخت پس چې کله دغه ډلې ته پته ولګېده چې دوی زموږ خبره نه مني داسې نه د رب د طرف نه عذاب راشي دوی دغه علاقه پرېښوده او د دوی سره یې بایکاټ وکړ. څه وخت پس دوی نه ښکاري چې کله دغه قوم او دغه خلق راله دروازې بندې دي دروازې ماتې کړي چې دنده ګوري هغه انسانانو نه رب العالمین شادوګان او خنزیران جوړ کړي دي. جاړي د سترګو نه اوښکې روانې دي. هر چاته پہچان کیږي د چا پکې رشتہ دار د چا یو پل د چا بل خپل په خپل ګناه باندې خپېمانو. 3 ورځې پس ټول مړه شو. اوس چې کوم شادوګان او خنزیران دي دا هغه نه دي پات هغه 3 ورځې پس ټول هلاک شوي. دغه شان په احادیث مبارکه کې راځي چې په دې امت کې هم څه ګناهونه داسې دي چې کله هغه ګناهونه عام شي رب العالمین به د څه خلکونه شادوګان او خنزیران جوړ. ولقد یقینا علمتم پوهی تاسو الذین په حال د هغې کتابان دي اعتدوا منکم چې زیاتې کړی دی ستاسو نه فی السبت په ورځې د حکم د هفتې کې نافرماني وکړه نه منع کېدل. فقلنا پس ویل موږ لهم دوی ته کونو شی په طور د سزا باندې قردة شادوګان خاسئین ذلیلا فجعلناها پس اگرزولا من دغه واقعی لرا نکالا عبرت لما د پاره د هغه چا بین یدیها چې حاضرو ورتا یا نږدې دویتا وما او د هغه چا د پاره خلفها چې لریو یا خلفها ورستو د دوینو وموعظه او نصیحت دی للمتقین د پاره د پرهیزګارانو د پاره د متقینانو. عبرت واخلئ د داسې واقعاتو. د رب العالمین نافرمانی پرېږدئ د رب العالمین نه بغاوت پرېږدئ راشئ په صحیح معنو کې د رب عبادت او بندګي شروع کړئ. 3 واقعه دلته بیانېږي. د بني اسرائیلو ته په ژبه د موسی علیه السلام وویل چې تاسو غوا ذبح کړئ. دوی ټال مټول کاو د الله حکم نه منلو دپاره حیلې بهانې کولې سستی کوله بے ضرورت به تپوسونه کول. کچری دوی کومه یو غوا ذبح کړی و د الله حکم یې منلی وی الله به ترې راضي شوی هم وي اسانه به ویم د دوی دپاره. دوی به تپوسونه کول مسله به ورته مشکل کېده. بیا دوی دپاره چې کومه غوا ذکر کړی شو هغې کې 12 صفات او دغه شان تفسیر روح البیان لیکي چې ډېر وخت دوی په دغه غوا پسې ګرځېده میلاوېده نه بیا صرف د یو یتیم سره میلاو شو او هغه یتیم د مور او پلار ډېر زیات تابع فرمان تابعدارو. دا واقعه زه تاسو ته دعوت در کوم چې وګورئ ډېر عبرتناک واقعه د تفسیر روح البیان کې ذکر ده. هغه غوای د هغه یتیم نه واخیسته او هغه یتیم ورته شرط ولګاو ته دي چمړه کې به ماته ټول سونه اچوي. وَإِذْ قَالَ كَلَّ ویل موسی حضرت موسی علیه السلام لقومه خپل قوم ته ان الله یقینا الله یأمرکم حکم درکوي تاسو ته د الله خبره ده ان تذبحوا دا چې ذبح کوي حلال کړئ بقره یو غوا بس یو غوا ذبح کوي د الله حکم. قالوا ویل دوی اتتخذنا آیا نسی من لرا هذوا پټوکو غپ ورته ښکاره شو. قال ویل موسی علیه السلام اعوذ بالله ز پناه غواړم په الله سره ان اكون من الجاهلین دا چې شمز د ناپوهنه. قالوا ویل دوی ادع لنا اغواړه لنا زمنګ د پاره تپوسو که زمنګ د پاره ربک د خپل ربنا یبین لنا چې بیان وکړي مونږ ته ما هي د دغه غوا څه عمر دی. قال موسی علیه السلام او فرمایل انه یقینا الله تعالی یقول فرمای انها بقره یقینا دا یو داسې غوا ده لا فارض چې زړه نه ده بوډۍ نه ده ولا بک او نوی نه ده عوان بین ذلک منځ حاله ده په منځ د دې کې
ففعلوا پس اوکی ما هغه تؤمرو چې حکم کولې شي تاسو ته الکه غواظب حق نور تپوسو نه مکو قالوا ویل دوی ادع لنا تپوسو کا زمون د پارا ربک درب خپلنا یبین لنا چې بیان کړی مونږ ته ما لونها صد رنگ د دغوا قال موسی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل انه یقینا الله تعالی یقول فرمای نسبت کوي الله طرف ته ګوره دا خبره زمانه ده د الله ده انها یقینا البقره دا یوغوا دا صفراء زیړ رنگی فاقع خالص دی لونها رنگ دهغي او دومره خکولی دا تسر الناظرین چې خوشاله کوي کتن کولرا چې څوک ورته ګوري خوشاله کیږي قالوا ویل دوی ادع لنا تپوسو کا زمون د پارا ربک درب خپلنا یبین لنا چې بیان کړی مونږ ته ما هي سره صفت د دی غوا ان البقره یقینا دغه غوا تشابه علینا ګډوډ شوی دا په مونږ باندې مونږ ته نه میلاویږي مسلسل بګرځیدا و ان او یقینا من ان شاء الله کچر اوغړی الله لمهتدون لار مندون کیو رسیدون کیو دغه غواتا وی کچر ان شاء الله نو ویلې نو مسلسل بګرځیدا میلاویدا ورتنا قال موسی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل انه یقینا الله تعالی یقول فرمای انها بقره یقینا دا غوادا لا ذلول جوتین دا تثیر الارض چې اړولې وی زمکی لرا ایو پینه د کړې شوی بازی لقیدا سیدل ته غویانو باندې ایو کی وسو ټیکټرو دور راغی ولا تسقي الحرث او ارټین دا چې فصل لره وبکړي مسلمتون روغ رمټه دا لا شیعه فیها اصداق نشته ده په دغه غوا کې مفسرین لیکي چې رنگي زیړو دومره زیړو تر دې پورې چې سوی او اخکری هم زیړو قالوا ویل دوی الان اوس جئتا را تک دی وکړو بالحق په پورا بیان سره فذبحوها نذبح کړه دغه غوا لرا وما كادوا يفعلون او نږدې نو چې دوی دا کار کړي وي ځکه چې دوی مشرانو د غسقي عبادت او بندګي کړي و او وسوم د دې پړونو کې هغه مینا هغه محبت هغه پرته